السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ټول ملګري به روغ جوړ او خوشحاله وئ. دوستانو، د مولانا صاحب یو وړوکی کلیپ در سره شیر کوم. مولانا صاحب د طلاق په حوالې سره خبره کړله. د هغه ښځو دپاره چې کومه بغیر صحو زر نه خپل خاوند ته بار بار دا مطالبه کوي چې ما له طلاق راکړه، د هغې په حوالې سره مولانا صاحب ډېر سخت بیان چې کوم دی هغه کړی دی. تاسې هم اورئ او خپل ملګرو سره یې ثواب په نیت باندې هم شیر کړئ. ډیر بیا وایي زه ډیر په غوسه کې وم. نو طلاق خو ورکوي خلک په غوسه کې، چې خوشحاله او غوسه نه وي نو طلاق به څنګه ورکوي؟ نو ګورئ د دې لفظ نه ځان ساتو. دې خاندانونه وران کړل، دې بچي په اما او کماو ویشتل، دې نسلونه تباه کړل، دې چې کله د نکاح رشته ورانه شي او چې کلم اختلاف راشي سمدستي هغه اختلاف ختموئ. دې ته مه ګوره چې زه خاوند یم زه به کوزه غاړه وړم، ښځه وایي ورګه دی به ما ته کوزه غاړه وړي. دا چل مه کوئ. دا اختلاف په ورځې دوه به ورو ورو به اوږدېږي، بله ورځ به د یو بل نه جدا شي او دا بچي به م تیتر بیتر شي او روغ خاندان به وران شي. دا دغه زر ختموئ چې کله اختلاف راشي. د بیبي سره اختلاف مه اوږدوئ، په دې شیطان ډېر خوشحالیږي، تاسو ته پته نشته. حدیث مبارک کې راځي د دې ټولو شیطانانو چې کوم مشر دی هغه د اوبو باندې خپل تخ ولګي، په دریاب باندې تخ پې د پاسه ولګي او دا کچ کچ شیطانان خواره کې وي ځئ شیطانۍ کوئ، بیا ما ته ماښام ته کارګزاري راوړئ. نو دا شیطانان خواره شي چې ګرځي نو دا ماښام کارګزاري راوړي. دی مشر شیطان ته وایي دا مې وکړل، یو وی دا مې وکړل، بل وی په تن مې دا وکړل، غلا مې وکړه، زنا مې وکړه په کس باندې. اخر کې پکې یو ګوټ شیطان راشي ګوډي ورته وی ما د ښځې او د خاوند په منځ کې اختلاف پیدا کړ، د یوه رشته مې ورانه کړل، اختلاف پکې راغی. حدیث مبارک کې راځي وی دا شیطان وله د ځای نه پاسي وی ته را سره غاړه غړی سلام وکړه، غرضي کار پکې تا کړی، دا نور رسېږي. دا تا چې کم کار وکړو دا یوازې د ښځه خاوند اختلاف نه دی، په دې به روغ خاندان کې اوس اختلاف، دوه خاندانونه وجنګېږي پې که نه، بچي لاړ شي تباه و برباد شي که نه، نو په دې کلي ورانېږي او په دې ملکونه ورانېږي چې کله دا رشته خرابه شي. دا ډېره اهمه رشته ده، دا په معمولي خبرو باندې مه ورانوئ. شیطان ورلپاسي وایي غرضي کار پکې تا کړی دی او دا نور رسېدلي چې د ښځې او د خاوند په منځ کې د اختلاف پیدا کو، دا نور هر څه به د دې سره راځي. دا دومره ناکاره عمل دی. نو دې رشتو ته په ښه نظر ګورو، دې ته د عبادت په نظر ګورو چې دا ټولو انبیو ودونه کړي، ما واده کړی، دا خو عبادت دی، دا خو ډېره خوږه رشته ده، دا ښځه زما د جنت ملګری دی، دا به ما سره په جنت کې هم دا بیبي وي او دنیا کې کمی 60 او 50 او 50 کاله عمر دی، نو دا بیبي مې د ژوند ملګرې ده، دا خو به ما سره د ژوند ملګري، دا خو زما سره ژوند تیری. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه کرامو ته فرمایل وی خیارکم صحابو تاسو ته غوره سړی وښیم چې په تاسو کې ټولو کې غوره سړی څوک دی؟ وی غوره په تاسو کې هغه کس غوره دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښي. دا په ټوله دنیا کې غوره دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښي.
د خپلې بیبي سره روابط ښه او بیبي ترېنه خوشحاله دا په ټولو کې غوره دی او زه په تاسو ټولو کې غوره یم ځکه چې زه په تاسو ټولو کې د خپلو بیبیانو سره ښه یم ما مره ښه څوک نشته څومره چې وي زه د خپلو بیبیانو سره ښه نو موږ په بار څومره ښه سړي یو چې کور ته راشو بس ښه سړیتوب په وره کې بار پرېږدو بس چې کور ته رادنده شي ښه سړیتوب ختم ولکه دې ښځې څه چل کړی دی ګناه خو یې وښیه که نه رور یې پرېښی دی خور یې پرېښې ده مور یې پرېښودې ده خاندان یې پرېښودی دی خپله قبیله یې پرېښودې ده راغلې ده ستا کره دیره شوي ستا پلار ته پلار وایي ستا مور ته مور وایي د ښځې نه تپوس وکړئ وایي ته د کوم کلي نو دا د خاوند کلی ښیي که د پلار کلی ښیي د خاوند کلی ښیي که نه ښیي دا د خاوند کلي ته کلی وایي د خاوند خاندان ته خاندان وایي د خاوند مال ته مال وایي هر څه دې ښځې د دې خاوند دپاره قربان کړي دي او راغلې د خاوند سره ژوند تېری نو ټولې د دې سره بد روابط کوي بد سلوک کوي چې کور ته رادنده شي ګناه یې څه کړې ده څه قصور دی قصور یې وښیه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل حدیث قدسی دی وی رب العالمین وایي چې دا ښځې زما د عقد د لاندې ستاسو تابعداري شوي دي ته ترېنه یوه نیکه اوچته که که نه دا ښځه ولې ستا داسې تابع ده دا په منځ کې څه شوې ده نکاح شوې دې نکاح دا ښځه څومره دې خاوند ته تړلې ده تړلې ده که نه ده تړلې پیزار پالش کوي که نه جامې دله استري کوي که نه د کور چوکیداري درله کوي که نه د بچو خدمت درله کوي که نه دا ولې کوي دا تا جنګ ګټلې او د کفارو سره جنګېدې دا دې وینځه راوستې وه نه دا خاندان نه لري دا مور او پلار نه لري دا قبیله نه لري نو دا ولې ستا دومره تابع شوې ده او ته پې دا ملکي کوي او حکومت پې کوي دا ولې رب العالمین وایي دا په منځ کې زما یو عقد شوی دی چې هغې ته نکاح وایي دا زما حکم دی زما دی حکم دا ښځه تا ته داسې تابع کړې ده او چا چې د دې سره زیاتې وکړو د ښځې متعلق تپوس په د خاوند نه زه پخپله کوم رب العالمین دا حساب به زه پخپله علم د خاوند نه به د ښځې حساب رب العالمین وایي زه پخپله علم سم خیال دی د ملګري سره د سړي 2 کاله تیر شي 3 تیر شي که 10 کالم ته چا سره مرګتیا وکړي نو په دې 10 کاله کې خو به ستا د هغه سره 1 کال یو ځای تیر شي 10 واړه خو نه تیریږي که نه د ټولو نه زیات ژوند چې د سړي تیریږي هغه ګورې د بیبي سره تیریږي ښه